عن العرباز بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم ما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعليكم بالطاعة وإن كان عبدا حبشيا عضوا عليها بالنواجذ. سیدنا عرباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ روایت کم چې امام احمد بن محمد بن حنبل خپل المسند کې نقل کړی دی 177 نمبر باندې هغه ما تقریبا ستاسو مخکې پوره ولوست. د رمضان المبارک د درس نه وروستو دا لومبنۍ جمعه ده چې مونږ یې مانځو. مخکې نه زمونږ چې کوم مضمون دی د هغې تعلق اشراکو سره او شرک فی التصرف سره انشاءالله آینده جمعې نه به هغه زوړ مضمون بیا روانو، لیکن نن بیا یو بنیادی خبره د هغې یاد تازه کول پکار دي. بنیادی خبره دا ده چې مونږ د الله په فضل مسلمانان یو. اسلام یو داسې دین دی چې دا الله رب العزت د دې امت دپاره منتخب کړی دی، خوښ کړی دی، او دې وجې نه کامل د دنیا او د آخرت کامیابی هغه صرف او صرف دین اسلام کې ده. دا زه په دې وجه نه یم چې زه مسلمان یم نو ځکه اسلام ما ته ښایسته ښکاري، نه بلکې د عقلي او نقلي دلایلو نه دا ثابت ده چې دین د الله په نزد اسلام دی او د دنیا او د آخرت کامیابی دې دین کې دي. قرآن کم چې د الله رب العزت آخري آسماني کتاب دی نو د هغه هم دا آواز دی چې ان الدین عند الله الاسلام، کامل دین د الله په نزد اسلام دی. اسلام د امن و امان او د حفاظت دین دی. دا جدا ده چې سنادانانو د دې نه د لوټ مار یو دین جوړ کړی دی. اسلام همیشه د امن دعوت ورکړی دی او هر ځای کې چې کله دی تللی دی نو د صلح لا ترجیح ورکړی ده. د صلح حدیبیہ واقعہ شاید دا څوک لکھا پڑھا مسلمان نہیں چاہتا نہیں معلومه او په کې د ډېرو کمزورو شرطونو باوجود رسول الله صلی الله علیه وسلم صلح له ترجیح ورکړی ده او د هغې فایده دا وه چې قرآن هغې ته بیا فتح مبین وی او 2 کاله پس بیا مکه په هغې فتح شوی وه. دا یو بین ثبوت دی چې اسلام هغه د امن دین دی، هغه صلح غواړي، هغه روغ غواړي، هغه سلم اتباع او فرمان برداری غواړي. لیکن بل طرف دا هم یو مصیبت دی چې هر سړی خپلې خبرې ته اسلام وایي. یعنې کم سړی چې دعوت ورکوي نو هغه خپلې خبرې ته اسلام وایي او سوا د خپلې خبرې نه بل څه څیز هغه اسلام ګڼلو ته تیار نه وي. دا یو غلطه پیژنګلو ده خلک یې کوي. په دغې بنیاد ما دا حدیث د عرباز بن ساریہ رضی الله عنه ستاسو مخکې پیش کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم الله هغه له ډېر خصایص او ډېر کمالات ورکړي دي.
ډېر خصوصیتونه سره دی چې هغه انسانو بشرو، لیکن الله هغه لا هغه څه ورکړي دي چې عام مخلوق د هغې نه بهرور نه دی. په دې کې یو د هغه د خبرو اثر هم دی. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وکلا دعوت ورکو نا فرمایل انما انا النذیر العریان، زه چې کوم دعوت ورکوم په کې څه پټوالی نشته دی، هر څه بالکل واضح ویم. اثر انگیزی او بنیادی خبر ده. یو سړی چې د چا نه متاثر نشي نو د هغه خبرې لا هغه اهمیت نه ورکوي. دارنګې یو سړی چې د یو کتاب نه متاثر نشي نو کتاب هغه ټول ولي لیکن هغې ته فایده ونه رسي. دا د الله رب العزت یو دین دی چې خپل پیغمبر له ورکړی دی. هغه دا چې د هغې فرامینو کې د هغې په ژبه کې یو داسې اثر دی چې مشرکینو هغې ته د سحر نسبت کو. ویل به یې چې ان هذا الا سحر یوثر، دا پیغمبر چې د خپلې ژبې نه سر وباسي دا خالص جادو دی او ډېر اثر انګیز دی. اس کې جادو نه و، د هغې خوله کې الله اثر دومره اچولی و. خوله کې اثر کله راځي؟ کله چې د انسان د قول او د فعل تضاد نه وي. یو سړی چې د هغه د قول او د فعل مخالفت وي، په خوله یو څه وایي عمل کې بل څه کوي، نو دغه سړي خبرې اثر انګیز نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چونکې د هغه قول او فعل کې تضاد نه و، د یو بل خلاف نه و، په دې وجه اثر انګیزي په مخاطب باندې د هغې اثر ښکاره کېدل دا به فوري کېدل. نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانون کی تقریر کوي هغې خطبه وایي او صحابه کرام چې الله رب العزت د هغې د زړونو نه پوره واقف دی او قرآن فرمایي چې اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، الله د دې زړونو کې ایمان لیکلی دی. نو سامعین دغه شان کسانی او خطبه ویونکي رسول الله صلی الله علیه وسلم ناثر به ښکاره کېږي که به نه ښکاره کېږي؟ ښکاره کېږي به. اثر دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریر کله کوي او تقریر یې داسې وکړو چې ظرفت منها العیون، سترګو اوښکې وبهیولې. یعنی یا مجلس کې چې څومره کسان ناست دي د ټولو سترګې نمناکې شوې، اوښکې رالې پای کې. ووجلت منها القلوب، او د هغې نه زړونو کې یو یرم راله. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تقریر دوه بنیادی حیثیتونه دي. د خطبه او تقریر مقصد محض شغله بیانی نه وي چې یو سړی محض شغله بیانۍ سره یو څیز کې اور واچوي او د زنده‌باد او د مرده‌باد صرف چغې ووالي شي، بلکې دې ته کتل پکار دي چې دا خطبې اثر څنګه وشو. سترګه چې ډکېږي د اوښکو نه بیا بهیږي او د هغې بنیاد په وجل القلب د زړه په یریدو باندې، نو دا ډېر ښه کار دی. د بعضې خلکو زړه کې یره نه وي، بلکې بل چاته وګوري چې هغه جاړي نو نه هم په ژړه شي. عام طور زمونږ دې ملک کې داسې خلک شته دی چې هغې څه خاص دعاګانې کوي، خلک هغې ورځې ته جمع کېږي هم، دا سړی په خپل هم جاړي او خلک هم جړوي. دغه جړا نه ده مراد، ځکه د هغې زړه کې وجل نشته دی، یره نشته. تر کومې چې زړه کې یره نه وي د خالق کائنات، نو د سترګې جړېدل داسې مفید نه دی. کله کله خلک جاړي، قرآن هم په خپله کړي جاړي. د یوسف علیه السلام وروڼو یوسف علیه السلام کوی ته په خپله وویشت او چې راغې ماښام کې نو جاءوا واباهم عشاء یبکون، د پلار مخکې جړل، دغه هم جړایي، لیکن هغه جړا حقیقت باندې مبني نه ده، په دروغو مبني ده. قاضي شریح هغه یو ښځه راغلې وه،
فیصله د پاره فیصله هغه د هغې خلاف وکړه، هغې جړل بیا چې زما حق ووالی شي. خوا کې یو سړی ناست نه ورته وایي چې دا ښځه جاړي، زما په خیال د دې حق والی شوی. هغه ورته وایي چې او ټیک ده، د یوسف وروڼو هم جړل چې څوک جاړي نو دا خو په دې دلیل نه دی چې دا سړی دی په حق باندې. د دغې بنیاد هم په دې باندې دی چې د سترګو جړا سره کله د زړه ملاپ نه وي، نو هغه جړا بېکار وي. جړا هغه مفید ده چې انسان په زړه کې یېرېدلي، د زړه یېرې ته قرآن وجل وایي. په کې انسان د الله د عذاب نه یېرېږي، د آخرت د ګرفت نه یېرېږي، او د دې نه یېرېږي چې زه به د خپل رب مخ کې ودرېږم نو څه به وایم. او چې کله الله تپوس وکړي تا فلانی کار ولې کړی دی، نو ما سره به څه جواب وي. په دې بنیادونو باندې د انسان زړه کې وجل راځي. که د دې نه سړی نه وي واقف، دا نه پېژني، نو داسې جړېدلی. یعنی شعور پکار دی په انسان کې چې آخر دی په څه سبب جاړي. نو که د بل ته کتلي او جړلي یا سے د ماحول نه متاثر شو، د دې څه فایده نشته. فایده د هغې جړا ده چې هغه د زړه د ایمان په بنیاد باندې پیدا شي. حدیث کې راځي او داسې وخت پر راځي چې په تاسو کې هر انسان به د خپل رب په مخ کې یوازې ولاړي، او داسې یوازې چې لیس بینه و بینه ترجمان، د خالق او د مخلوق په منځ کې وا څوک ترجمانی کوونکی انسان نه. یو سړی چې په دې عقیده باندې خپل عقل وزغلي، نو د زړه کې به یره پیدا کېږي. انسان چې کله د ځان نه لږ پورته سړي سره ملاویږي نو مې لینګي رپېږي. او چې کله دی د خالق کائنات په مخ کې یوازې ودرېږي تنې تنها، د ده به څه حالي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګرو کې دغه قوت پیدا کول غواړي چې دی د الله مخ کې د ودرېدو نه ویریږي. دا عقیده د انسان اعمالو کې د په عقایدو کې جلا پیدا کوي، ښکلا پیدا کوي. په دغې بنیاد باندې که سړی وجاړي نو ټیک ده، او که دغه بنیاد نه وي، نور څه بنیاد نه وي، نو هغسې د مکر جړا ده، د هغې څه فایده نشته دی. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي فرمایي چې ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، زړونو کې یره پیدا شوه او د هغې د وجې سترګو نه اوښکې وبهېدې. بس ټیک ده، صحیح ده، په دې باندې څه اشکال نشته، پابندي نشته. یو سړی د هغه د خلکو مخ کې ناست دی او د هغه د خلکو مخ کې دا تصور پوخ شوی جړل، دې ته ریا خو نه وایي. د ریا خو تعلق د انسان خپل زړه سره وي چې زه جاړم نه په کوم بنیاد جاړم، آیا په دې بنیاد جاړم چې خلک ما ته ښه سړی ووایي. د دې نه خو څوک انسان نه خبرېږي، دا خو زما د زړه خبره ده. په دې وجه خامخا چاته ریاکار ویل دا څه خبره نه وي. البته که قرینه څه دلیل موجودی نو سړی بیا وایي چې فلانی ریاکار دی. سیدنا ارباز فرمائی چې مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې دا ستاسو تقریر کانه وصیت مودع، گویا کې دا هغه چا تقریر دی چې موږ نه تلونکی دی. د حدیث دا الفاظ دلالت کوي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بالکل د مرض الوفات نه لږ غوندې مخکې تقریر دی. مرض الوفات کې چا څه ویلو هغه خبرې خو نن خلکو پرېښي. مرض الوفات کې رسول الله فرمایلو چې د یهودو او د نصاراو اتباع ونه کوئ. او بیا فرمایل دا ډېر ناکاره خلکو د دې چې به کله څوک مړ شو نو دوی به چې کله قبر ته بوتو نو بیا به هغه سره شرک و. د قبر د فتنې نه رسول الله موږ خبر کړي وو. نن د قبر په لار باندې چې څومره اشراک کېږي نو د هغې څه اندازه نشته. دارنګې د یهودو او نصاراو د اتباع چې نن کومې ښکرې لګي په دنیا کې
داغیم سے انتہا نشتا. دو خبریں نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات کی کړي دي. یو دا چې د ښځو سره به نرمي کوي، یو سړی هغه د خپل کور والا سره نرمي، او کله سختی کوي نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم د وصیت خلاف کوي. او درېمه خبره هغه وا د خپل ماتحت سره او دارنګې د غلامانو سره دیقان او باغوان سره ښه سلوک کول، تر دې چې فرمایلی چې څه په خپله خورئ نه هغې په هغې هم خوروئ، او چې څه په خپله اغوندئ نه په هغې باندې اغوندوئ. دا درې خبرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرض الوفات دی. دې ته چا التفات نشته. زمونږ مشران که بالفرض څه وصیت وکړي نو موږ وایو دا زما د پلار گفت دی، یا دا زما د پیر وینا ده، یا زما د استاد خبره ده. لیکن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آخری فرامین موږ بالکل شاته غورځولي. نن خلک خپلو ماتحتو سره څه کوي، دیقان باغوان سره څه کوي، غلام سره څه کوي. یو مزدورکار سره کم زمونږ سلوک دی زمونږ د خلکو، په هغې سړی خپل اسلام بیا وتلي چې مونږ کې څومره اسلام دی، او د نبي وسلم د فرمان مونږ سره څومره ویلي او دا څومره عزت راغی. د بارکیف دا تقریر د هغې لږ مخکې دا خطبه هغه وفرمایله، خبره همدغه شانته ده. دا وصیت دی او مودع دی د هغه سړي چې هغه رخصتېدونکی دی. دا فرمایي زه تلونکی یم ستاسو نه، خو زه پرېږدم په تاسو کې. مونږ تپوس وکړو چې ته مونږ ته څه ویل غواړې، مونږ ته کوم حکم راکول غواړې. فماذا تعهد الینا، څه فرمان دی ستاسو مونږ ته؟ هغه فرمایل چې قد ترکتکم علی البیضاء لیلها کنهارها. یو خبره ده زه ځم، لیکن ما چې کوم دین پرېښی دی په یې کې څه پټوالی نشته. بالکل تک سپینه روز ده او په یې کې شپه نشته دی، بلکې لیلها کنهارها، د هغې شپه هم د ورځې په شانتې ده او ورځې لکه د ساخ په شانتې رڼه ده. یعنې په دین کې څه شی پټ نشته. دا د خلکو نه لایقتیا ده بیا چې دوی د الله او د هغه د رسول په دین پوهېږي نه، یا هغې له وخت نه ورګوي، یا په هغې د ځان پوهولو کوشش نه کوي. دین زمونږ په یې که څه شی پټ نشته. دا یې نه وایي یو سړی چې دین کې فلانی خبره پټه ده فلانی پټه ده، دې که څه شی د پټولو نه وي. ولې نه وي؟ وجه د هغې دا ده چې قرآن نه معلومه ده چې یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اے پیغمبره تا ته چې کوم څیز مونږ وحی کړی ده نو دا به ټول رسوي، او که دې کې تا څه شی پرېښود نو دا کم چې تا بیان کړی دی هغه هم کالعدم دی. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین څه شی پټ نه دی پرېښی. بیا فرمایل د دې نه مخ نه اړوي مګر هغه څوک چې هالکي تباه کېدونکي، او یو سړی چې په تاسو کې ژوندی پاتې شي نه به ډېر زیات اختلاف وویني. نن چې ګوره هر ځای کې اختلاف دی، زما اصل مقصد دی کې دا دی چې د اختلاف د حل کولو طریقه سره اختلاف په دین کې راشي، د هغې څه طریقه ده؟ نو هر سړی وایي فلاني له پکار دي چې هغه ما پسې راشي، او هر سړی دا وایي چې سیوا زمانه نو ټول خلک بېدینه دي. د اختلاف د حل کولو طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم خول ده. صحابه کرامو ته فرمایي فعلیکم بما عرفتم من سنتی. صحابه مخاطب دي کم شی چې زما په سنت کې موجود دی او مضبوط نشي اختلاف او باغی ختمی کی. یعنی اختلاف د چا شیعه یا سنی یا دیوبندی یا بریلی یا د پنځپیری یا نه پنځپیری په وینا نه ختمی. دا طریقه نه ده. دا چرته شافعی یا حنبل یا د مالک یا د ابو حنیفه په اقوال نه ختمی. دا غلطه طریقه ده. د اختلاف د ختمولو طریقه دا ده چې فعلیکم ما عرفتم من سنتی. زما سنتونه چې کوم تاسو ته معلوم دي
نو تاسو هغه 19 نه اختلاف به ختم شي. مدن هر سړي دعوت ورکا چې راځه عمل به سنت باندې کوو، په سنت چې عمل شي هر څه پاتې شي، بس یو پاک سپېڅلی دین به مخې ته راشي. امام غزالی رحمه الله خپل کتاب کې احیاء علوم الدین کې لیکلي دي چې کله یو سړی بحث کوي او تا دین ترابلی نو تر هغه نه دلیل مت پوسا، بلکې سلوه عن السنت، داغنا د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت بارے کې تپوسو چې دا کم کار ته گئے نو آیا د نبی صلی الله علیه وسلم په سنت کې راځي سو نو کاغوي چې آو بیاټي او کاغوي چې نه الته خو نو خو دا خو نرستو خبره بیا ومنه، دا دین نه دی. دین باغی چې د نبی صلی الله علیه وسلم په سنت کې یو دا او دویم دا چې وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین، په سنت د خلفاء راشدین کې یعنی صحابه کرام دا ټول راشد دي. قرآن نه معلوم دا سورۃ الحجرات نه چې اولئک هم الراشدون فضلا من الله ونعمه، صحابه کرام ټول راشد دي، ہدایت یافته دي، لیکن پدې کې بالخصوص سلور کسان کوم ته چې مونږه خلفا وایو خلفا بالخصوص راشد دي. یعنی کله چې د خلفای راشدین او د نور صحابه کرامو په طریقو کې اختلاف پیدا شي نو موږ به ترجیح چاله ورکو داغه سلور خلفا او رایله، دا طریقه ده. ډیره معلومه شوه چې صحابه کرام او بالخصوص خلفای راشدین هغه حجت ته د قوم لپاره. کم خلق چې هغه د صحابه کرام ایمان نه تسلیمي یا هغه کافر غني ناغي د امت نه ځان له یو جدا الله را خپل کړی، هغه امت کې شریک نه دي، ځکه چې دا بنیادی حقیقت مخالف شي. بنیادی حقیقت دا دی چې خلفای راشدین کم دین قوم ته پرې خودل دی دغه بنیادی دین دی. او د اختلاف د ختمېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه طریقې خودل، یو دا چې زما سنت اول خلفاء راشدین طریقہ، اور هغه باره کې فرمایل چې عزوا علیها بالنواجذ، تاسو پاره باندې خپل جام کلکې په دا دوه بنیادی خبرې دي. نن چې یو سړی دین ترا بلل کې ناغه نه ودوت پوسوګا چې آیا دا کار رسول الله صلی الله علیه وسلم کړل یا دا کم دعوت چې تګه آیا صحابه کرامو کې دا اجماع پتور یا خلفاء راشدینو زمانه کې وو نو کوي نو ټیک د اختلاف ختم شي، او کنه بیا هغه دعوت کې نه مطلب دا دی چې اختلاف هغه سړي کړي چې بدعت پیدا کړي. حق پرس خلاف نه کوي، خلاف هغه سړي کوي چې چا د سنت خلاف کړي، او مخالفت هغه سړي کوي چې د خلفاء راشدین د طریقې خلاف کړي. دا خلق تفریقه باز دا یو لنډه طریقه معلومه شو. او بیا آخر کې یو خبر وکړه هغه دا چې که تاسو باندې یو حبشي مرئ امیر مقرر شو، په دې ځان پوهول غواړي چې اسلام کې اصول لري چې حکومت کې د استحکام موجود وي، چې کله د مسلمانانو په حکومت کې استحکام نه وي مسلمانان ترقی نشي کولی. امن به پکاري او په دې کې وا استحکام پکاري. دا استحکام د پاره د امیر اطاعت لازمی دی. قرآن فرمائی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، هغه مشران چې مسلمانان دي دا غي اطاعت لازمی دی. زمونږ ملک څه طریقه ده هغه دا چې هر سړی الته کرسی ته رسېدو کوشش کوي او ځان په زور امیر کوي او د بل امیر مخالفت کوي. دا طریقه غلطه ده. چې کم سړی امیر دی د هغه اطاعت لازم دی، دې لپاره چې استحکام موجود وي. بغیر د استحکام او د امن نه مسلمانان معاشي طور ترقی نشي کولی. دا جدا خبره ده چې امیر سره اختلاف پیدا کېدی شي
او دا امیر اختلاف به ختمو مونږ په دی باندې چا براوړو قرآن او سنت طرف یزید چې داغه د خلافت زمانہ یقینا ډیره کمزورې ده او ډېر بدترین فسادات داغه په زمانه کې راغلي وو لیکن ما سوا د سیدنا حسین نا بل چا داغه خلاف کړو په صحابه کرامو یو کس دیو سره وخی د دې مقصد هم دا چې یو سره ارسمره بدتمیز دی لیکن سوچ دې د پکار دی چې د مسلمانانو کم نظم روان دی پدې کولې استحکام ختم کړي شي او افراطفری پیدا کړي شي رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ته اشاره کړی دا چې که پتا سو باندې یو مړی هم امیر کړي شي او بعض احادیثو کې داغه د سر شکل مهول دی چې کداغه سر د اوس کې پشانته اوچی کړه انده بد صورت ای او ډېر ورکوټه سری لیکن چې پتا سو امیر کړي شو نو تاسو بداغه اطاعت کوئ استحکام د پارا دیر پارا چې ملک امن موجودی د حدیث کې تعالی دو بنیادونه درکړل یو سیاسی استحکام او یو دینی استحکام دینی استحکام په سره دی په دې باندې چې یو سړی هغه عمل خپل کی چې هغه صحابه کرامو کړی او هغه عمل کم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی په دې باندې دین ته تقویت رسی او تاسو سیاسی تنظیم بالا غي مضبوطی چې کله تاسو د خپل امیر اطاعت کوئ او کبل فرض هغه د ګناه سکار کوي په کې به اطاعت نه خدا نه وي ته بغاوت وکړه زموږ خلک مخالفت کې بغاوت وکړي بغاوت نشته باغې د ګناه کار کې اطاعت نشته لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق یو سړی چې بغاوت شروع کی نبی دا هغه سزا هغه اسلام کې قتل دی او اسلام کې نه یوازې بلکې دنیا پټولو اقوامو کې دا طریقه ده چې کله یو سړی د حکومت خلاف کار کوي نو حکومت هغه لري گئی سعودي عرب کې خلک څه چل گئی یو سړی د حکومت خلاف خبر ہوگی خلک وی دا ظالمان دي ظالمان نه دي په دې عمل گئی عرب ملکونو ټول سره ډیرو برایانو کم سے کم توحید الته موجود ده دارنګه اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود دالته کې بشمیره طریقې سره التامن موجود ده کہ یو سړی دا وایي چې د ملکونو کې جمهوریت نشته جمهوریت تا صدر کړل چې خامخا هغې ته مستفید کوي دا یو غلط سوچ ده د خلکو د بار کیف د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مقصد دغه دی چې هر اسلامی ملک کې استحکام سیاسی طور پر کار ده او دارنګه هر اسلامی ملک کې دینی طور استحکام برازی په دی باندې چې خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه صحابه کرام اتباع شروع کړي په دې به اختلافات اس خود ختم شي اقول قولی هذا